نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا دوه کسان رالل د یمن نه، بازان د یمن یو بادشاه د هغه استازي چې رالل ږیرې خریلې وې او برېت یې پرېښی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخ واړاو، مخ مبارک یې ترې واړاو. او طریقه محمدیه کې مې یو قول لیدلی و ډېر مخکې چې اوس هم کوم سړی ږیره خریلی د حضور پاک قبر مبارک ته مخامخ ودرېږي او سلام پرې اچوي، نو نبي علیه السلام ته په قبر مبارک کې مخ بل طرف ته اړوي. دومره خطرناک شی. بازان د طرف نه دا دوه استازي رالل، نبي علیه ږیرې خریلې وه، برېت یې پرېښي و، حضور پاک مبارک ته مخ بل طرف ته واړو. هغوی ورته بیا راتاو شو، استازو ته څوک غږ نه کوي. حضور پاک ته تپوس وکړو من امرکما بهذا، دا درته چا ویلي دي چې دا ږیرې وخړی او برېت پرېږدی؟ وی ربنا، زمونږ رب. هغوی به خپل بادشاه ته رب وی، زمونږ رب مونږ ته دا حکم کړی زمونږ بادشاه چې ږیرې وخړی او برېت پرېږدی. حضور پاک به څه وی لکن ربي امرني باعفاء لحیتي، ما ته خپل رب حکم کړی دی باعفاء لحیتي چې د خپله ږیره ګڼه کم، و احفاء شاربي او برېت واړه کم. ما ته خپل رب خو دا حکم کړی دی، تا ته خپل رب دا حکم کړی دی، ستا بادشاه ما ته خپل رب دا حکم کړی دی اعفاء لحیتي چې د ږیره ګڼه کم، ګڼول ګورې غټول او برېت واړه کم. یو بل سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجوسی و، مجوسی دی مجوسی. حضور پاک ورغی، هغه هم ږیره خریلې ده، هغه هم ږیره خریلې ده او برېت یې پرېښي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه هم دقه تپوس وکړو بما هذا، دا څه دي؟ دا ږیره دې ولې خریلې ده او دا برېت دې ولې پرېښي؟ دا ولې؟ هغه هم دقسې جواب وله ورکړ، دا زمونږ د قوم عادت دی، دا زمونږ د قوم خوښه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما خو داسې نه ده خوښه، زما خو دا خوښه ده چې ږیرې مې دې غټې وي او برېتان دې واړې. زما روغ یو خبره دې من کې درته کوم، ږیره پرېښودل سنت نه دي، یوازې واجب دي. ښه خریلې لویه ګناه ده، او برېت اوږده اوږده پرېښودل دا ګناه ده، دا به نه پرېږدئ، دا به لنډې کې یا به په چاړه باندې مکمل وی چې د دغه سره برابر شي شونډې سره، یا داسې دا ویښونه ته ووهه چې لکه د انسان دا روزني دقسې پاتې شي. بهر کیف خبره مې دې پورې کوله د مولانا شیر علي شاه صاحب رحمه الله، دا حق مضبوط اواز کوونکی، هلته مې درون اواز وکړه خلکو ته. او د دغه علاقې سفرونه هم کړي، لوی سفر د دغه علاقو یې هم کړی. زما سره دا اوس چې حج له تللی وم، نو د حج نه هلته زمونږ یو دوست دی قاري عبدالواحد صاحب، مکي به پاتې کېږي په مکه مکرمه کې، نو هغه سره زه بره څلورم چت باندې ټلیفون وکړه چې بره راوخېږي، هغه بره ناست دي، هغه سره مېلمه شومه. نو ما هغه د ډاکټر شیر علي شاه صاحب سره ډېر ښه تعلقات دي، هغه به غریب هسپتال ته م بوته او د سترګو علاج له کراچۍ ته او اسلام آباد ته چې دلته به هغه ډېر خدمت پرې ولګوو. ما تاسې تپوس وکړ مې ډاکټر صاحب سره رابطه شوې ده که نه ده شوې، څنګه دی؟ وی درته یې په ټلیفون میلاو کړم؟ نه میلاو کړه. نو ما ته یې د مکې مکرمې نه میلاو کړ، نو دا تېر شوي حج کې. نو مونږ ورته دعا م وکړه هلته په حرم مبارک کې، ډېره دعا م ورته وکړه. او تاسو ته هم دا وایم چې علما کرامو ته تاسو هم دعاګانې کوئ، ځکه علما خو د دین ستنې دي که. نو ما ورته هغه دی ته طبیعت دې څنګه دی؟ نو ما ته یې وایي چې طبیعت خو مې ښه دی الحمدلله، او مې درس لا ځای کې نه دي، او درس ته خو د اختر نه مخکې روان شم یو څو درسونو لاړم. ما خو دې نیت کړی و چې د درس نه کومه، خو مولانا سمیع الحق صاحب تامت برکاتو هم هغه یادو چې هغه وی چې نه که یو حدیث دی که دوی خو راځه خپل درس کوه. نو ما ورته ووی بهجي زما هم دله دا مشوره ده، درس مه پرېږده، یو حدیث وایه نیب وایه خو زه خامخا وی ښه. او زما د والد صاحب سره ډېر نږدې تعلق پاتې شوی دی، سبقیان و سبقیان. یو ناشنا خبره درته وکړم دی متعلق زما متعلق په دې بلاباد کې په 2002 کې چې دا کوم الیکشن و نو
دې په دې میرآباد کې یو ډېر لوی عالم وفات شوی و د میرآباد د کلي د شاه صاحب والد صاحب و میرآباد کې چې کوم شاه صاحب دی د والد صاحب نو دې ملګري به اوس په سبق کې نو هغې جنازې له راغلو جنازه کې ډېر لوی خلک و سیاسي خلک هم پکې و د دې وټونو خوات مخکې چې کومه جنازې د وټونو روزو کې دا ډېره درنی هر سړی ورې جنازه ولرل هغه ډېر لوی عالم هم و بزرګ هم نو هغه جنازه کې د په تقریر کې دا خبره وکړه خو دا ما ته پته ده دا ما ته نور چا هم ویلي دي او دا راته مخکې ده په خپله هم ویلي زموږ باباجي یادو مفتی مولانا شهزاده صاحب رحمه الله ما ته دا خبره خلکو ته کوله زه یادولم چې د ده نیکه په مکه مکرمه کې او موږ ناست وو میزاب رحمت ته مخامخ دا پخوا باب العمره زړه چې وه دغلته به دا علما کېناستېدل نو زما باباجي زموږ یادو چې هغه د علماو ته وایي چې راځئ زما یو جرګه ده راسره لاړ شئ نو موږ زم ناست وم نور علما هم ناست وو موږ وایي څوک به ترې خفه شوي ده مولي صاحب ده چا له جرګه بوځي موږ وایي چې حضرت چا له جرګه بوځئ موږ بیا دلته راوغواړو د سره به رضا کړو وایي نه تاسو راپاسئ وایي ټول عالمان یې ځان سره پاس وو چې څومره هلته وو وایي چې لاړو برنډې نه یې کوز کړو بیت الله شریف چې کوم میزاب رحمت دی ناوه مبارکه هغې ته یې مخامخ ودرولو وی چې زه جرګه کوم په تاسو خو په انسان نه په الله تاسو جرګه کوم زما یو درخواست دی او د جرګې په شکل کې هغه درخواست الله ته پیش کوو نو وی چې خدای دا مولوي صاحب خو سپین ږیری دی مشر دی موږ احترام کوو څه جرګه ده ته په الله کې نو زه یادولمه وی ستا نوم یې واغېسته او وی چې یا الله دا ټول عالمان درته جرګه کومه زما نوسی دی محمد ادریس خدای ته ولا علم ورکړي الله شاهد دی ګواه دی د ما ته میلو دی د میرآباد په دغه کې هغه د شاه صاحب د والد صاحب په جنازه کې د سوونو زرګونو خلکو مخې دا خبره وکړه بشیر جان وایي چې تنګي کې اسحاق الله جي صاحب د دوی وادو هغې کې هم دا خبره کړې والد صاحب سره زما والد صاحب حکیم مولانا عبدالحق صاحب هغې سره ډېر زیات تعلق و د سبا ملګري ما ته به یې ویل ستا والد صاحب په شانتې ذهین انسان ما په خپلو سترګو نه دي لیدلی افسوس چې ناجوړه دی او والد صاحب به مې وایي چې د ده په شان ادیب او قابل سړی ما په سترګو نه دي لیدلی زما ورونو حقیقت دا دی د علم لویه خزانه وه د حدیثو د تفسیر د علومو او بیا د عمل علما ډېر وي خاکساري په ډېرو کمو علماو کې وي خاکسار عالم خپله زمینداري به یې ورسره کوله خاکسار عالم په خیرنو خچنو جامو کې زه یو ځل ملاقات له ورغلم نو دا خلې غوندې جامې یې وې د دلو ډکې هغې کې روان و لاندې یو کوټه جوړه کړه تیخانه هغې ته ورسره کوز شو مې حضرت کښېنې ننوې ودرېږه تاسو د چای راوړو یا صاحب د کور نه څوک شته نه چې ته موږ له چای راوړې ته کښېنه نه داسې چېرته کېږي نو ما سره کو ما ته به یې رواره وې او ما ورته کاکا وې نو ډېر انتهایي محبت او ډېره مینه دا علم لاړ ختم شو موت العالم موت العالم عالم چې لاړ عالم مړ شو ولې ځکه په عالم کې روح د دین د عالم د برکته پیدا کېږي د دین روح چې عالم نه د دین روح ختم شو د عالم نه د دین روح چې ختم شو عالم مړ شو عظیمه جنازه وشوه الله اکبر تاسو که څوک تلې لیدلې به وي زه خو پخپله پکې موجود وم په جنازه کې دومره جنازه یا زموږ د شیخ صاحب جنازه وه په پېښور کې اخروجم و ګرمیم و سخته او جوجم و دنیا او یا دا جنازه دا خو بل شان جنازه او داسې جنازه وشوله او جنازه کې څوک ټول صالحان دیندار د الله دپاره تلي هر ځای نه په دې څوک نیت نه وي تللی چې شیخ صاحب زما جنازې ته راغلی و زه کوله د جنازې له ځم هر سړی بشیر جان وایي د ګاډي د کوزېدو نوم خو مې کېدم موټر کې ناستم کوزم نه شم خو لاړم یقین وکړه چې خلک په دغه نیت تلي ما په جنازه کې مه وایي مې جنازه کې دوه فایدې وي یو دا چې میت له به ته سپارش وکړې الله ته او دویم دا چې د بعد انسان جنازه د دې جنازې کوونکي دپاره هم ډېر سعادت او برکت دی خلک په دغه نیت کوي علما طالبان
صوفیان، شیخان، دینداره د علماو سره مینه کوونکي دا په لکونو خلک په جنازه کې شریک او جنازې نه پس چې کله دفن شو الله نو قبر نه خوشبو روانه ده. امام بخاري رحمت الله علیه چې کله وفات کیږي هم د دنیا د ژوند نه ډېر زیات تنګ شوی و، خلکو نه تنګ و، ظالمانو نه، نو د الله نه سوال کړی و. ازبکستان کې خرطنګ کې الله نه سوال وکړو اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت فبإذنی الیک غیر مفتون. خدایا ستا ځمکه ډېره فراخه ده خو په ما تنګه ده الله ما ځان ته قبض که خو د فتنې د مرګه مې وساته. نو سم لاس خولې ته و بیا دې وفات شو. نو هغه زمانه کې یو عالم و، هغه په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضور پاک مې په خوب کې ولید، ګڼ شمېر ملګري دي ورسره. ما ورمنډه کې حضرت څه کوې؟ ویل امام بخاري استقبال له راغلی یم چې راویښ شوم خدای څه چل خو شوی دی په اس مې قواله او هغه ځای ته مې ځان ور ورسو د جلا چغو اواز مې واورېده. مې څه چل شوی دی؟ وی لږ ساعت مخکې امام بخاري وفات شو. د احادیثو لرونکو ډېر بې برکت دی. احادیث د پیغمبر مبارک خبرو ته وایي، احادیث د پیغمبر مبارک کارونو ته وایي چې هغه څه کړي. احادیث د پیغمبر مبارک عقیده بیانول، د هغې اخلاق بیانول، د هغې عمل د هغوی د ژوند نقشه ټول حدیث ته بس د حضور پاک د زندګۍ اول نه اخره پورې نقشه دا حدیث او دا څوک بیانوي هغه ته شیخ الحدیث وایي، محدث ورته وایي. نو چې د پیغمبر چې څوک زما د ژوند حالات خلکو ته بیانوي او زما صفتونه کوي، زما بل سره مینه که به نه نو د حدیث او استاذ کار څه دی؟ ټول د پیغمبر اعظم د ژوند نقشه بیانول، د هغه صفت کول، د هغه د شکل صفت، د هغه د جامو صفت، د هغه د عقیدې صفت، د هغه د عمل صفت، د هغه د اخلاقو صفت. نو رښتیا خو چې مړ شي نو چاله به ځي؟ فرعون خواله به ځي؟ نه. د ابوجهل خواله به ځي؟ نه. د چا خواله به ځي؟ چې په ژوند کې د چا صفت کړی، چې په ژوند کې وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا التبذی، چې د پیغمبر مبارک خواله لاړو خوشبویي ته نه دي، چا نه به خوشبویي دي. د وایي شاګردو په جامع ابو هریره کې په مدرس ته ما ته ټلیفون وکړو، ما ته وایي چې شیخ صاحب مونږ خو لاړو ناشنا خوشبو د قبر نه روانه ده. هلکه مې د بل نه دی اورېدل که نه په خپله تلې؟ وی بېګا د شپې په خپله لاړو، مدرسین ټول لاړو او خپو طرف نه ناشنا خوشبو روانه ده. بېګا ما ته یو طالب العلم دا خبره وکړله چې یو د عطرو خوشبویي وي، د عطرو خوشبو یو شانتي وي او دا داسې خوشبو ده چې بدلیږي را بدلیږي. او بل د عطرو خوشبو کې یو صفت دی چې لږ صاف سره کېناستې بیا سړی بلد شي ورسره، بیا هغه خوشبو باندې په لومبي وخت پوهېږي خو چې لږ ساعت کېناست بیا په خوشبو نه پوهېږي او تا تر اخره پورې د خوشبو چونکې راوچتېږي. ما وی چې د حضور پاک مبارک د خادم نه او د هغه د احادیثو د استاد نه او د یو شیخ الحدیث د قبر نه خوشبو نه اوچتېږي، د چا د هغې نه به اوچتېږي. خاوره تې بعضې کسانو اوړې ده پلاستیک کې چې خاوره کولو کې دننه خوشبو روانه ده. د مولانا شیخ شهید مراد سنجان صاحب رحمت الله علیه د هغه قبر نه ربیع الاول کې خوشبو ځي، ربیع الاول میاشت چې شروع شي خوشبو روانه شي. دغه 12 14 14 ورځې مکمل د قبر نه خوشبو روانه، ټول طالبان یې پوهېږي پې، استادان پې پوهېږي. دا سویم ربیع الاول دی چې ربیع الاول کې د هغه د قبر نه خوشبو روانه. زما وروڼو علما په مخ د ځمکه د خدای رحمت دی. ګورئ دا مونږ ته ښکلې عقیده خو عالمان ښیي، دا د پیغمبر مبارک اخلاق خو مونږ ته عالمان ښیي، دا د حضور پاک کردار خو مونږ ته عالمان ښیي. قرآن شریف کې الله فرمایي ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. پیغمبر ستا لپاره نمونه ده، هغه نمونه تا ته چا ښودلې ده؟ څوک درته ښیي؟ ګیره مبارکه څنګه وه، جامه څنګه وه، عقیده څنګه وه، اخلاق څنګه وه، اعمال څنګه وه، دا ورته تعلیم ښیي. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو شاګرد یحیی ابن اقسم او وایي په یو لښتي باندې احمد ابن حنبل اودس کوه، د ناستم د لښتي په سر باندې زما اوبه په هغه ورتلې. نو ما ویل دا خو ډېره نامناسبه ده چې زما اوبه په دې لوی عالم ورځي. نو شاته کېناستم په لښتي. دا یحیی ابن اقسم چې کله وفات شو چا په خوب کې ولید، یحیی
وی او دی چې خوب کې ولیده یو باغ کې ولاړو او لاس یې موټی کړی دی او د لاس د پاسه یو کپړه پرته ده دا خوب لیدونکي د تپوس کې یحیی ابن اکثر الله د سره څه وکړل وی د جنت دې باغ کې ته الله راوسته وی څنګه قصې راوستې وی چې مخامخ شوم چې یحیی ابن اکثر څه دې راوړي دي ما سره خو جواب نو وی یحیی یو عمل دې کړی دی په هغې دې بخم جنت ته دې لیږم هغه دا وه چې یو ځای کې د ما د حدیثو یو استاد احمد هغه اودس کو تا د هغه نه په سر اودس کو ستا اوبه په هغه ورتلې ور اوبه خو پلیتې نه دي خو تا د هغې احترام وکړه د هغه نه شاته کېناستې زما د حدیثو د یو عالم احترام دې کړی دی په دې دې بخم زه جنت ته وی چې رالمه ومې کتل نو امام احمد ابن حنبل لګیا د حدیثو درس کوي طالبان ورته ناست زمونږ دا محدثین لیکي چې د دنیا د بعضې اعمالو تکمیل په جنت کې کېږي دلته یو عمل د چا نه نیمګړی پاتې شي الله جنت کې مقرر کړي چې دلته یې پوره کوه نبی علیہ السلام فرمایي موسی علیہ السلام مې قبر کې وړي چې مونځ یې کاو یا د رسول الله مبارک بچی د ابراهیم د هغه متعلق نبی علیہ السلام فرمایي ان له مرضعا فی الجنه جنت کې بولا یو رضایي مور پی ورکوي نو جنت کې خو چې معشوق په دنیا کې مړ شي خو مسلمان مور پلار خو نیغ په نیغه ځوان او بالغ جنت ته ځي نه د هغه د دې پیو تکمیل خدای په جنت کې کوي احمد ابن حنبل دته د حدیثو درس کو التم خدای کېناو په جنت کې چې درس حدیث کوه شاوه طالبان ورته ناست الله به ورته فرشتې کېنولي یا د مسلمانانو روحونه یحیی ابن اکثر وایي چې څنګه ودرېده دې د حدیثو درس کوي نو یو حوره وه هغې سره په زولۍ کې هیرې جواهرات او ملغلرې وي زولۍ یې پې داسې وشیندله هغې یو چمک او برېښنا وکړه یو ملغلره مې د لاس ته راله دا د لاس کې مې نیولې ده او څادر مې پیچولی زما رونو علما په مخ د ځمکه د خدای رحمت دی خدای چې په تا پیژني عالم به پیژني یا د حدیث استاد دا د پیغمبر علیه السلام جانشین دی د هغه په مصله ناست دی د هغه مبارک احادیث امت ته رسوي او ژبه یې ټول ورځ د رسول الله په خبرو باندې ګرځي نو د علماو وجود رحمت او چې عالم د مخ د ځمکې نه لا نبي علیه السلام فرمایي ما درته مخکې حدیث عبدالله ابن عبد العاص بخاري کې دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد چې خدای پاک علم د بندګانو نه داسې نو باسي چې زړه نه لري بس د شپې ودي عالم یو ساعت پاسي او علم ته یېري بعضې وخت کې داسې هم کېږي خو کله کله هغه هم د دنیا د عارضې او د بیمارۍ د وجې نه کېږي بل يقبض العلم بقبض العلماء علم پس ختمی د علماء په مرګ باندې حتی اذا لم يبقى عالما عالمان برور عمری عالم به پاتې نشي اتخذ الناس رؤوسا جهالا خلق بخپل مشران جاهلان جوړ کړي علم بني فسئلوا هغې نه به تپوسونه کېږي فتوې به ورکوي فضلوا وادولوا په خپل هم ګمراهان خلک به هم ګمراهان علماو له دعا کوي ښه او حضور پاک وایي علماو دپاره په سړو کې میږي دعاګانې کوي او په دریاب کې کبان ورله دعاګانې کوي ولې هغې ته پته ده چې زمونږ تعلق د عالم سره دی که عالم لاړ بېدیني به خوره شي قیامت به راشي بیا به ده میږي وي او نه به کبي عالمانو کې به هم غلطۍ وي ګورئ که زه دې ولټولم د ما نه زیات ګناهګار به بل پیدا نه کړي غلطۍ او ګناهونه هر چا نه منفي سوچ مه کوه دی خو دا چل کوي دی خو دا چل کوي مثبت سوچ کوه د دین بقا او د دین تعلق نن سبا د علماو د برکت نه دی بهر کې دا بیان مې په دې نسبت وکړو چې علامه شیر علي شاه صاحب ډاکټر صاحب رحمه الله رحمة واسعه هغه یو جید عالم و د علوم حقاني کې شیخ الحدیث او په زرګاو شاګردانې دي او د علم یو لوی غر دا زموږ د خوا نه لار هغه دپاره خو بهتره وه ځکه د پیغمبر وارث او د نبي علیه السلام خوا له لار د پیغمبر د علومو امین او امانتګرو هغې ورسول او خپل مقصد یې پوره کول الله له لار مرګ خو خامخا راځي لیکن یو خله یې پرېښوده داسې خله یې پرېښوده چې هغه تر قیامته پورې ډکېدو والا نه ده موږ له پکار دي چې موږ د علماو قدر وکړو د علماو احترام وکړو عزت وکړو او خپل بچي عالمان کړو یو بچي عالمان کړو علم د خدای لوی نعمت کوم علاقه کې چې یو عالم هم وي په خدای رحمتونه پرې نازلېږي
او چې کوم علامه کې د خدای غضب او قهر راځي علما ته خدای مخکې نه اوچت کړي. د عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه روایت دی بخاری شریف کتاب العلم کې چې الله پاک دا علم پورته کوي نو داسې نه پورته کوي چې د انسان د زړه نه وباسي او د ده نه یې هېر کړي، داسې نه کوي. یو انسان چې خواري وکړي د دې انسان نه عالم جوړ شي نو دا علم د الله پاک داسې نه لره کوي چې دی وده شي او راپاسي او امې ګرځېدلي یا په ویښه ته الله تعالی دا مسایل هېر کړي، داسې نه کوي. علم الله په څه ختموي؟ بل یقبض العلم بقبض العلماء، علم الله د عالمانو په مرګ ختموي. عالم مړ شي د هغه په سینه کې چې څومره خزانه د علم پرته وه ټوله ورسره لاړه شي. بیا نبي علیه السلام فرمایي چې حتی لم یبقى عالما، داسې وخت به راشي چې په مخ د ځمکه به عالم پاتې نشي، علما به ورو مړي. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، نو خلق به مشران چې جوړوي نو ابه جاهلانی، عالم به نی. د قوم مشر به عالم نی، د وطن مشر به جاهلی، د علاقې مشر به عالم نی، ناپویه به جاهل به د شریعت نه. د هرې محکمې چې کوم مشر دی ابه د شریعت ته ناخبره. د جومات مشر، جومات کې امام نه به عالم نی، علما به لاړ شي ختم بشي. فسئلو دی خلقو نه به تپوسونه کېږي، جواب به ورکوي بغیر علم بې علم، علم به ورسره وینه. فدولو وادولو، په خپله هم ګمراهان شو، خلک یې هم ګمراهان کړل. دا د حضور پاک مبارک وینا. رښتیا د ما وروڼو چې سړی نظر وکړي د علم اسباب ډېر زیات شو. یو حدیث کې راځي یفشو العلم والقلم، اسباب به ډېر زیات دي. نن سبا د علم دومره اسباب دي چې مخکې دا نو کتابونه پخوا دومره نو لکه اوس یې څومره دي. پریسونه ولګېدل، فوټوسټیټ مشینونه ولګېدل، کمپیوټر یې راووتې، انټرنیټ په ذریعه باندې علم ورو ورو خورېږي، اسباب ډېر زیات شو. موبایل کې خلکو سره د دیني او اسلامي کتابونه یې هغه پې ګوري، کمپیوټر کې خلکو سره دیني اسلامي کتابونه یې هغه پې ګوري. اسباب د علم ډېر شو. علم نشته چې کم مخکې و. کم علم چې د شاه ولی الله سره و انشته، کم علم چې امام رازي رحمت الله علیه سره و انشته، کم علم چې امام غزالی سره و انشته، کم علم چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعي سره و انشته. دې وروستنۍ زمانې له به راشو، کم علم چې مولانا شبیر احمد عثماني سره و انشته، کم علم چې زمونږ استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب سره انشته، کم علم چې زمونږ شیخ مفتی محمد فرید صاحب رحمه الله سره هغه نشته. هغه علم هغسې علما به ګرځي ګرځي، قسم دی که په دا دنیا کې را پیدا کړي. ورو ورو علم ختمیږي. اوس چې دا کوم عالمان په مخ د ځمکه تاله په نظر راځي، دې نه پس چې دا مړه شي قسم دی که داسې بیا پیدا کړي. ورو ورو عالمان ختمیږي، اسباب زیات شو، کتابونه زیات شو، علم نشته، عالمان ورو ورو مري. نبی علیه السلام دروغ نه وایي، مبارک پیغمبر رښتیا وایي چې یقبض العلم بقبض العلماء. د امام رازي چې کوم علم و هغه سره لاغ، د امام غزالي چې کوم علم و هغه سره لاغ انشته، هغسې ملا نشي پیدا کولی. د امام شافعي څخه چې کوم علم و هغه سره لاغ، هغسې ملا نشي پیدا کولی. د امام احمد ابن حنبل سره چې کوم علم و هغه قبر ته هغه سره لاغ، هغسې ملا نشي پیدا کولی. د مولانا حسین احمد بدری رحمت الله علیه سره چې کوم علم و هغه سره قبر کې لاړ، هغسې نشي پیدا کولی. د علامه شمس الحق افغاني سره چې کوم علم و هغه سره قبر کې لاړ، هغسې نشي پیدا کولی. خبره ټیک ده که نه ده؟ دا د حضور پاک وینا ده او مې درته مثال وښوم. دا ټول عالمان چې یو ځای کې موږ نه مخکې چې زموږ د استادانو کومه پیړۍ وه، یو دا ټول د هغه په شان نشي، د یو په شان نشته. او د هغې زمانې عالمان چې د ټول یو ځای کړی وي، د هغې نه مخکې چې کوم علما و د هغې برابر نه دي. قسم دی که د انورشاه کشمیري رحمت الله علیه په شان عالم نن په مخ د ځمکه پیدا کړي. څومره لوی عالم او د احادیثو لوی استاذ تېر شوی دی. علامه شبیر احمد عثماني د هغه د مسلم شریف شرحه ده فتح الملهم، چې وګورې نو حیران به شي چې د زمانې غر
لال ختم. نو علم دا الله د سینو نه نو باسي. نبی علیہ السلام فرمایي علم چې ختمیږي بقبض العلماء، علما رورو مري 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 علم بلال شي ختم شي. اخر کې کتابونه بر دنیا پراتی، کمپیوټرې بم وي، کتابخانې بم وي او پریسونه بم وي، چاپخانې بم وي. علم عالم بني، مشران به عالمان ني، جاهلان به تپوس ته مسلې بکیږي، فتوا به بې علم ورکوي. خپل هم ګمراه شو، بل هم خطا کړ، بل هم ګمراه کړ. دا د حضور پاک وینا. څو ورځې مخکې تېره جمعه زمونږ یو ډېر لوی جید عالم شیخ الحدیث مولانا ډاکټر شیر علي شاه صاحب، الله دې په قبر انوار نازل کې وفات شو. د خپلې زمانې لوی عالم، لوی د زمانې عالم. تقریبا زمونږ د والد صاحب د همزولتیا کې به، ځکه زما والد صاحب د ده سبق مرګر. زما د والد صاحب تاریخ پیدایش 1930 کې پیدا شو. والد صاحب مې وی چې دې زمانې یو 2 کاله یا 3 کاله به مشر و. ممکن ده چې تاریخ پیدایش 1927 یا 28 هغه تاریخ پیدایش. دغه زمانه کې ټول علم په دارالعلوم حقانیه کې حاصل کړ. اکوړي کې دوره حدیث د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه او دغه زمانې چې نور کوم علما د هغوی نه وکړ. ما ته په خپل مولانا یوسف صاحب دا د دغه بونیر یو ډېر لوی عالم و، وایي دا هم زما استاد و. د ایله یو مولوي صاحب یې یاده، ما ته په خپله وایي دا زمونږ استاد و. زما د والد صاحب سبقي و. هغې نه پس بیا په دارالعلوم حقانیه کوړه خټک کې مدرس و. دا ټول د فنونو کتابونه تر د وړې دورې د مشکاته پورې په دارالعلوم حقانیه کې درس کړي او ډېر زیات شاګردان، لوی لوی علماء کرام دغه زمانې د شاګردانو. بیا لال مدینې منورې ته، مدینه منوره کې 11 کاله تېر کړل. هلته یې د قانون د شریعت په تفسیر وغیره کې هغه ډګري واغشته، فارغ شو. ماجستر ورته وایي، مونږ ورته MA وایو. هغې په تفسیر کې وکړو او د هغې چې کومه مقاله ده تفسیر سوره کهف هغه چاپ شوې، ما یې په خپله په تحفه کې راکړې دی. زه ورغلی وم ملاقات له، نو ما ته وایي ما مقاله ولیکله په سوره کهف باندې او ما ته ماجستر ورته وایي MA ډګري دا د مدینې یونیورسټۍ نه میلاو شو. هغې نه پس PhD کې داخله واخیسته په مدینه یونیورسټۍ کې او PhD کې په ښو نمبرو باندې، ممتاز نمبر چې ته ویلې کېږي، په ښو نمبرو کې د مدینې منورې د جامع یونیورسټۍ نه فارغ شو. PhD کې چې کومه مقاله لیکلې ده هغه د حضرت حسن بصري رحمه الله چې په تفسیر کې د هغه کوم اقوال دي په هغې باندې د مقاله ولیکله. یو دیو او یو د یمن غالبا و که د شام د سور یمن او سیر دی، د ملګرو دواړو په شریکه باندې هغه مقاله پوره کړه. 100 جلدو کې د هغې نم کتاب جوړ شوی دی او چاپ شوی دی. او بیا هغې نه پس چې راغی په مختلفو مدرسو کې په حیث د شیخ الحدیث خدمت کړی دی. لویه جامعه د پاکستان په سطح په کراچۍ کې دارالعلوم کراچۍ د مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه چې کومه مدرسه جوړه کړې وه، مولانا تقی عثماني صاحب، رفیع عثماني صاحب چې کومه مدرسه کې دي هغې کې استاد و د حدیث. او په احسن المدارس په مفتی زرولي خان صاحب چې کومه مدرسه جوړه کړې ده هغه کې شیخ الحدیث دی، هغې کې د حدیث استاد. هغې نه پس میرانشاه ته لاړ، هلته د حدیث استاد و. هغې نه پس دارالعلوم حقانیې ته راغی، هلته د حدیث استاد. ترمذي شریف اوله حصه، بخاري شریف دویمه حصه، تقریبا د تر مرګه پورې په اکوړي کې په دارالعلوم حقانیه کې درس کړی. او ډېر عجیبه مرګ خو خامخ انسان له راځي، مرګ خو نه څو خلاصېدی نشته. خو ما جنازې نه مخکې بیان کو، بله جنازه چې وه نو زه ما جنازې نه مخکې خلک راغونډ شوي نو ما بیان وکړو، نو بیان کې مې د خولې نه یو ټکي ووته. مې د لپاره لویه خبره دا ده، ډېره لویه خبره، چې دې وخت کې دی ساه د ده نه وځي او دې قبر ته روان دی، نو دی شیخ الحدیث روان دی. دی معزول شوی نه دی، چا لر کړی نه دی چې تم د مدرسې نه وویستی. دی مستعفي نه دی، دی استعفا نه ده ورکړې، دی ریټایر شوی نه دی د مدرسې نه. بیمار دی شیخ الحدیث، بیمار دی، اسپتال ته لاړ او د اسپتال نه میت جسد قبر ته لاړ.
په حیثیت د شیخ الحدیث د مدرسې نه قبر ته ورسېد. که دې ریټایر وي موږ به وایو د ریټایر شوي شیخ الحدیث دی. که دې استعفا ورکړې وي موږ به وایو د مستعفي شیخ الحدیث دی. که دې معزول چاویستی وي د مدرسې نه موږ به وایو معزول شیخ الحدیث دی. نه معزول نه دی. لکه یو سړی چې وزیر اعظم او مرشي او حقه د هغه له استعفا نی ورکړي او نه د وزارت عظما نه تلي او قبر ته لاړ شي، نو خلک دا نه وي چې سابق وزیر اعظم مړ دی. خلک څه وایي؟ وزیر اعظم مړ دی. صدر کې استعفا ورکړي او بیا مړ شي نو خلک وایي سابق صدر مړ دی، سابق صدر کا جنازه ہے، داسې وایي. او چې صدر استعفا نی ورکړي او د صدارت په وخت کې مړ شي نو خلک ورسره سابق نه وایي، خلک څه وایي؟ صدر صاحب کا جنازه ہے. نو مولانا شیر علی شاہ صاحب رحمه الله استعفا نه ورکړي، ریٹائر شوی نو دا به نه وي چې دارالعلوم کا سابق شیخ الحدیث فوت ہو چکا ہے. د دارالعلوم حقانی سابق شیخ الحدیث جنازه ده، نه د دارالعلوم حقانی شیخ الحدیث وفات شو. الله اکبر. د دارالعلوم حقانی د شیخ الحدیث جنازه ده. دا ډېر لوی منقبت. قصر د علم کې د مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه شاګردو په تفسیر کې مولانا احمد علی لاهوري صاحب یو سړی تیر شوی دی. زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه دیم شاګرد پاتې شوی. د زمانې یو بزرګ تیر شوی دی مولانا احمد علی لاهوري، د اصل نه د سیکانو سیکات مور او پلار او قوم دی پکې مسلمان شو. دارالعلوم دیوبند کې لګیا دی سبق وی او د هغې نه فارغ التحصیل شو. نو هلته کې په دارالعلوم دیوبند علاقه کې یو لوی سیټ و، د هغه لور پیغله شوې وه. نو سیټ صاحب وی چې دا به زه عالم له ورکو. چا ورته وی چې عالم له ورکې نو داسې وکړه چې لاړ شه دارالعلوم دیوبند ته، د هغې کې محتمم ته ووایه نو یو جید عالم به درته وګوري. ته عالم څه پېژنې چې داسې عالم له ورکړې چې هغه خو عالم وي که. دا سیټ صاحب راغی دارالعلوم دیوبند ته، چکر یې ولګو. دا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه دې ناستو دی اخوا شو. محتمم له ورغی وی زما لور پیغله ده او ځان یې ورته وښودې د فلان کې مغې پېژنده چې دا خو د دې علاقې لوی سیټ دی او نواب دی او ډېر لوی مالدار سړی. زه راغلیم لور مې پیغله ده او زما نیت دا دی چې عالم له ورکړو. که تا ورسره داسې یو عالم نوجوان چې هغه واده نه کړي زه خپله لور ورته بخم. خو یاره یو هلک مې خوښ شو په دې چمن کې بار ناست دی. که ده واده نه کړی او زما لور قبلوي نو لاول دی ښه دی، که دې نه بل چا لی ورکړي. هغې چې معلومات وکړل هغه احمد علی لاهوري رحمت الله علیه راویې غوښته. دی لا نوجوان دی. هلکه واده ته دې شوق شته؟ ولې نشته؟ دا فلانکي سیټ لور ده او تېخ وخت شوی تا نکاح باندې در کول غواړئ. وی حضرت زما څه دي، ما زه د سیټ لور به څنګه ساتم، زما کور نشته، زما خو دغه یو جوړه جامې دي، مور پلار خو د ما نه جدا دي، یا سیکان دي، زه مسلمان. هغې هم راشړلې نه کور شته نه اور شته، هېڅ نشته، نو خپل شته او نه پردی شته. سیټ وی دا هر څه زما ذمهداري ده، خو ته زما لور قبوله کړه. مفت پښتانوي مفت شراب قادم څکلي دي، ډېره ښه خبره. قبوله ده. په پلانکې ورځ به راځو نکاح به تړو. مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه دا خپل حکایت بیانوي. وایي چې د نکاح ورځ شوه زما جامې خیرنې وې. وایي طالبانو وایي چې دا جامې دې بدلې کا، دا خیرنې دي سخر به دي، د سخر رور به دي او خیان به دي، د هغې قوم به بدې ښکاري. ما ډېره ښه ما سره جامې دي شته، څه واچو؟ یو طالب وایي چې د ما جوړه دا بدله درکړم. وایي ما سره یې ګپ لګاو. طالبان خو ګپ لګوي. وایي ځکه چې هغه ډېر دروند و غټ پهلوان. ما چې که دا کمیس مې واچو خو دا خو زه پکې ډېر پوچینې ښکارم، دا خو به رانه لستوڼې او لمنې ویزان دي، دا خو د خندا جامې دي. بل طالب ویله که زه خپله جوړه در کوم، اعلی جوړه ده. وایي چې مې وکتل لکه ډېر نرۍ و. ما وایي چې که دا پرتوګ مې واچو خو پتلون به ښکاري، او دا کمیس خو به ما کې ډېر تنګ ښکاري، یا نه دا ناچو. یو ما طالب مشوره راکړه چې داسې وکړه چې غسلخانې ته ننوځو د جامې دې ووینځه وچې به شي. وایي ما وایي چېره دا خبره ټیک ده. غسلخانې ته ننوتم، جامې مې ووینځلې، صفا مې کړې ومې لمبل، لنګ مې و بار راووته او جامې نچوڼ ومه چې دا به وچې شي. وایي طالبانو دوکه کړم، ورځ د ورځې یوه جامې نه وچېوې. کله یې داسې لقوم و، کله یې داسې لقوم و، کله یې هوا ته باد ومه، جامې کم دې وچېږي. او طالبان نه پوهېږي ښه دې ټیک شه.
خدای څوک جامې نمجلې شوې مې واچولې پکې رپېدم دې کې مې سخر راغی د سر رور او اوښیان رالل هغې چې وکتل او دا جوړه خبره زم دا چولې نن هم دغه جوړه ده معلومیږي دا چې د غریب هم دقه یو جوړه ده برانیسته او داسې رپېږي پکې لکه چې ځان یې وینځلي نکاح شوه نکاح نه پس واده شو د خان د نواب لور زما کور ته راله نو اوس خو په سبا بله ورځ جینۍ پلار کره دي ابه په اوومه ورځ یا میاشت پس به جینۍ پلار کره تله جینۍ چې پلار کره لاړه نو پلار ته تپوس نواب صاحب لور نه تپوس کوي بیٹی اپنے نئے شوہر کو کیسے پایا بچے هغه خاوند دې څنګه ومونته څنګه دی ما وی کړه دې زمانې جینۍ وه څه به وې ای بابا غرقه دې کړه غرقه دې کړه ایله بیله بشیر جان له دې ورکوله بل دې څوک نه مونتل مالکه وایي د کې څه چل دی نو په سترګو نابینا دین خو الحمدلله حافظ دی دیک سړی دې زمانې ښځه به ای مورې پلاره غرقه دې کړه ما دپاره بل څوک نو چاله دې ورکړه نه ډوډۍ شته نارې پې تېرېږي په غریب او د نیازبینه جینۍ چې د خان د کور نه لاړه شي غریب کور ته واقعي سخته ژوند نشي تېرولی نیازبین انسان ته ژوند سخت دی چاله دې ورکړم ملا له دې ورکړم طالب له دې ورکړم چړې له دې ورکړم تنګ او تنګ وې را باندې ډوډۍ دې نه شو راکولی جامه دې نه شو راکولی ساتلی دې نه شم دا خبرې به یې کولې او ته څه وایي بچې نوې خاوند دې څنګه ومونته او ته وایي ای بابا ما به په دنیا کې د عالمانو نه د جنت خبرې اورېدې چې جنت ډېر د خوشحالۍ ځای دی چینی دي پکې ولی دي پکې و یاقوت دي او مرجان دي او میوې دي او حورې دي غلمان خدمتګاران دا ټول د انسان د خوشحالۍ لپاره دي که د جنت د دې ټولو خبرو مقصد د انسان خوشحالي د سکون بیماری پکې نشته لاړې نشته او دسماتې نشته د خېټې غاښ دل نشته بوډا کېدل پکې نشته ولی دي او ستړیوالی پکې نشته ګرمي یخني پکې نشته معتدل موسی هر وخت سړی خوشحاله الله یې زموږ نصیب کړي نو ما به د جنت خبرې اورېدلې چې جنت د خوشحالۍ ځای دی بابا دنیا کې ماله خدای جنت راکړی داسې خاوند یې راله راکړی دی چې په دنیا کې جنت مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه خو د هغه زمانې خبره کوي نو دی به جوش کې راغی نو څه به وي وی یہ وہ وقت تھا جس وقت احمد علی نہ تھا اب احمد علی ہے وی دا هغه وخت و چې د احمد علي نه له احمد علي نو جوړ شوی اوس د احمد علي جوړ شوی په کچه پاوه په مقبره چې به ته کشف القبور به ورته کې د کشف القبور چې د قبر کې د خاوند ته عذاب میلاویږي او د قبر کې د خاوند ته خوشحالي میلاویږي ټول عمر یې د قرآن شریف د تفسیر خدمت کړی نو مولانا شیخ علي شاه صاحب رحمه الله تفسیر هغه نه ویلی او د مولانا حافظ الحدیث مولانا عبدالله درخواستي رحمت الله علیه چې کوم په خپله زمانه کې د ډېرو احادیثو حافظو د قرآن حافظان خو الحمدلله ډېر دي خو د احادیثو حافظان نشته خو هغه ته ډېر زیات احادیث د نبي علیه السلام یادو حافظ الحدیث به یې ورته وی هغه به هم په دې چوټیانو کې دورې تفسیر کو زما عجیبه دا وخت اتفاق و ما د هغه دورې تفسیر نیت کړی ما یې زه به چې کم کال باندې فارغ شوم مې زه به ځم او دا هغه نه به دورې تفسیر کوم په اتفاقا په هغه کال هغه وفات شو بیا لاندې شوم نو هغه هم په تفسیر کې استاد و مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه زموږ شیخ زموږ استاد چې هغه د زمانې لوی عالم و مولانا عبدالحق صاحب په دارالعلوم دیوبند کې مدرس پاتې شوی دی دارالعلوم دیوبند کې مختصر معنی او دا کتابونه ښودلي دي د زمانې ډېر لوی محدث او ډېر لوی متقي او پارسا انسان زما والد صاحب خبره کوله دی اصل دارالعلوم چې کوم و نو د دې په کلي کې دننه په جومات کې و د کلي محلي جومات کې دارالعلوم و کتیګانو محله به یې ورته وي وی هلته ورسره مونږ ډېره والد صاحب مې قسم به خوړه وی ما ته یاد دي وی مونږ به پېشمني د ده چغې اورېدې د جلا بلکې والد صاحب به مې چغه لفظ نه وی هغه وی د جلا کوکې به یې مونږ اورېدې داسې به یې جلل الله ته فرشته صورت او فرشته سیرت انسان زما استادو ما بوله چاپي کوله چې کله به درس نه فارغ شو
نو هغه به درس اخري ګنټه به د هغه و نو کله به 2 ګنټې د هغه پیریډ شو، کله به 2 نیمې ګنټې ته خبره ورسېدله، ماسپښین مانځه ته به خبره ورسېدله، التحیه شکل کې به ناستو، مونږ به داسې وړېدو داسې به وړېدو، او التحیه شکل کې ناستو چې پا به هم سو نو د خپې به یې لاندې غوټې شوې وي. نو لاول به مو له پخپو ورو ورو مالش لاس مګه مګه نو روان به م کو. نو طالبانو به ونیو دفتر خوا کې د دارالحدیث و، دا زوړ دارالحدیث خوا کې دفتر ولته به ګدی غوندې و په هغې کېناست، بالښت به ورته بالښت ته به یې ډډه والی و، زه به ورته کېناستم ما به ولې چاپي کوله. طالبان ملارل او زه به کېناستم په لاسونو چاپي پخپو چاپي ښه داسې به مې دمه که که نه ما ته به یې وی بس دی که نه، خو زه به پرې پوهېږم چې د قصد ته بس کوئ. لکه بعض انسان ست غوندې وکړي که نه، لکه ما ته به یې دا شا داسې رانېغه کړه وی بچې بس دی که نه، نو ما وی نه جینا وی نه ستړی به شي، مې نه یم ستړی په ملا باندې. او به ناظم صاحب سره ناست و د مدرسې حساب کتاب به یې کو، دستخطۍ به یې کولې، نو چې ما به ځان نه خولې وویستې او ښه به مې چاپي که نو بیا به ترې راپاڅېدم، دعا به یې راته وکړه. دا د استادانو دعاګانې، د استاد خدمت، د خپل باباجي مې خدمت کړی دی، چاپي مې وله کړې ده او دعا مې ترې غشتې ده، او د استادانو خدمت دا د کمال شی دی جي. تاسو دا د جوماتونو امامان ګورئ ستاسو استادان دي، دا د جمعې تقریر کې اورئ دا مستادان دي، د دین مسلې ته اورئ، دا چې د ورپسې مونځ کوئ دا مستادان دي، د دې به خدمت کوئ، په دې خدمت به خدای کمال درکوي. دعا چې د مسلمان دله نه وویستله نو دا د کمال خبره ده. که ته ورته ووایې او که نه وایې چې ما ته دعا وکړه، خو چې ته خدمت وکړې د هغه د زړه نه غیر اختیاري دعا خېږي. نو مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه د یم استاد و، الله وله کم مقام ورکه مولانا شیر علي شاه رحمت الله علیه په مدینه منوره کې پی ایچ ډي وکړه. مدینې یونیورسۍ نه پی ایچ ډي اسانه خبره نه ده، او مدینې منورې نه په اعلی نمبرو کې ممتاز پوزیشن کې په اول نمبر کې پی ایچ ډي وکړه، ډاکټر ته جوړ شو، او په مدینه شریفه کې په مسجد نبوي کې د نبی علیه السلام په جومات کې د قرآن شریف د تفسیر درس کړی دی. دا ډېره لویه خبره.